بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو مسلمانانو، کشرانو، مشرانو، رونو، نن زموږ دریم درس دی. یعنی دی باره کې دی چې انسان په کوم عمل سره جنت ته داخلېږي، کوم اسباب دي چې انسان استعمال کړي د هغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دغه انسان جنت ته داخل کړي. امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی دی، امام ترمذی رحمه الله هم دا روایت نقل کړی. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وای د انصار یو سړی په مسجد قباء کې خلکو ته امامتي کوله. هغه به چې کله یو صورت شروع کولو چې د خپل مقتدیانو ته به لمونځ وکړي، نو اول به يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا صورت به لوستلو او دا غین روسه به بل صورت شروع کو، او دا کار به د هر رکعت کې کوله. نو د چې کوم ملګرو د سره خبره وکړه او ورته وویل ته دا صورت لولې، یعنی په مخه چې موږ ته ګورو نو دغه صورت لولې. او بیا دا ګمان چې دا ستا دپاره کافي نه دی، نو بل صورت هم ورسره لولې. نو یا خو صرف دا صورت لوله یا دا پرېږده او بل صورت لوله. نو هغه زه خو دا صورت نه پرېږدم. که خوښه مو وي چې په دې درته امامتي وکړم نو ښه ده، او که خوښه م نه وي نو تاسو پرېږدم او ځم دنه. نو خلکو دا په خپلو کې دا غوره ګڼو چې دا خو ډېر غوره انسان دی، او دا یې بده ګڼله چې د ده نه سیوا بل څوک ورته لمونځ وکړي. بهرحال کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ته دوی راغله او خبره ورته وکړه، نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل ای پلانیه، وای تا ته چې ستا ملګرو د کمې خبرې حکم کولو، وای ته د هغې نه څه شي منع کړی؟ او په تا باندې څه باعث ده چې ته په هر رکعت کې دا صورت لولې، سورة الاخلاص لولې، قل هو الله احد. نو هغه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای زما د دې صورت سره مینه ده، د الله پیغمبر دې صورت سره مینه ده، نو په دې وجه دا صورت بار بار لولم. نبی صلی الله علیه وسلم مته فرمایل وای د دې محبت به تعالی الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کړي. دې صورت سره خو مینه او محبت ساتي، د دې مینې په وجه به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کړي. ځکه دې کې د الله سبحانه وتعالی توحید باز دی، د الله د یووالي باز دی. او څوک چې د رب العالمین د یووالي سره مینه کوي، د الله سبحانه وتعالی د کتاب یو صورت سره مینه کوي، الله سبحانه وتعالی دغه انسان په دې سره جنت ته داخلوي. همدم د جنت ته د داخلېدو یو ذریعه ده، یو سبب ده چې الله سبحانه وتعالی په دې سره انسان جنت ته داخلوي. یو بل حدیث د امام ترمذی رحمه الله نقل کړی، انس رضی الله عنه فرمایي وجه نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ راغلم، نبی علیہ السلام د یو سړي نه واورېدل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل واجب شو واجب شو واجب شو. درې پیرې دا خبره نبی علیہ السلام وکړه. انس رضی الله عنه فرمایي ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړ د الله رسول څه شی واجب شو؟ وی فرمایل وای جنت. الله اکبر. نبی علیہ السلام د دې سړي نه دا صورت واورېد قل هو الله احد،
او درې پیری دا خبره وکړه واجب شو واجب شو واجب شو. انس رضی تاسو کې د الله رسول ویسه شی واجب شو وی فرمایل جنت واجب شو در پار. نقول هو الله احد سورۃ الاسطل د دې سره مين کول الله سبحانه وتعالى د دې فزرعا الله سبحانه وتعالى د انسان جنت ته داخلي. په یو بل حدیث کې راغلی دی امام حاکم رحم الله د روایت نقل کړی دی په مسند احمد کې د روایت راغلی دی. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی روجي او قران دوه به د قیامت په ورځ باندې وی د بنده لپاره سفارش کوي. ان روجه او قران دا به د بنده لپاره د قیامت پر ورځ سفارش کوي. روجي به وایي چې یا رب العالمین ما دې د خوراک ساک نه او د مزو او نه د ورځې بند کړی الله د ده په باره کې زما سفارش قبول کړي. او قرآن به وایي چې ما د شپې د خوب نه منع کړی الله زما سفارش د ده په باره کې ومني. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دواړو سفارش به قبول کړی شي. نو بدی کې دوه سبب ذکر دي جنت ته داخلېدو. یو روجي نیول او دویم سبب د قرآن کریم تلاوت ډېر کول چې دا ذریعه د جنت ته داخلېدو. د قرآن کریم په تلاوت سره انسان زړه ته سکون او آرام ملاويږي. نن سبا موږ سوچ او فکر وکړو موږ سره د دنیا د لپاره وخت شته دی د فیسبوک او د انټرنیټ او د واتس اپ د لپاره موږ سره وخت شته دی خو د الله د کتاب سره موږ سره وخت نشته دی. که فضول څیزونه موږ هغه اورو خو چې د الله کتاب لوستل کېږي د الله د پیغمبر احادیث ویل کېږي د دې موږ سره وخت نه وي. د قرآن کریم سره مینه لرل د قرآن کریم تلاوت کول دا ذریعه ده د جنت ته داخلېدو چې دا به د انسان دپاره د قیامت پر ورځ سفارش کوي. په یو بل روایت کې راغلی چې د قیامت په ورځ به د انسان نه مخکې دا سورة البقره راوالي د انسان دفاع به کوي. دی قرآن کریم له به الله سبحانه وتعالی یو شکل ورکړي دا به د انسان نه مخکې راوالي د دې انسان دفاع به کوي. په یو بل حدیث کې راغلی امام طبراني رحم الله نقل کړی دی انس رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د قرآن یو سورت ده چې دا صرف 10 آیاتونه دي چې دی د خپل لوستونکي طرف نه جګړه کول تر دې چې هغه جنت ته داخل کړي. الله اکبر. د الله پیغمبر فرمایي چې په قرآن کریم کې یو سورت دی او دا سورت صرف 10 آیاتونه دي چې دی د خپل لوستونکي طرف نه جګړه کول تر دې چې هغه جنت ته داخل کړي. او سورت کوم یو دی؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة تبارك الذي ذا بیروت کې دام راغلی دی چې کله انسان هر شپه سورة تبارك الذي وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه انسان به د قبر عذاب نه وي که دا سړی وفات شو په دغه شپه باندې. بهرحال ډېر اسباب دي. د قرآن کریم سره مینه ساته د قرآن کریم تلاوت ډېر کوه. قرآن کریم اورېدل هم عبادت دی او قرآن کریم ته غوږ کېښودل هم عبادت دی. حافظ ابن کثیر رحم الله یو روایت نقل کړی دی وی الله سبحانه وتعالی ته هغه انسانان محبوب دي چې د قرآن کریم تلاوت کوي او الله ته هغه انسان محبوب دی چې هغه قرآن کریم اورېدو ته غوږ ایږدي چې قرآن اوري غوږ ورته ایږدي. الله ته دغه انسان ډېر زیات خوښ دی.
الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.